بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد بدعا أرشدك الله تعالى. دل ترى رسیدلیو خجی پروین درس کم دا کتاب تعریف نحو تعریف کړو، موضوع بیان کړو، غرض مرله بیان کړو او مقام یې څه دی، حکم یې څه دی او د مصنف رحمه الله مختصر حالات هم بیان کړو. اوس دی اما بعد نه صاحب د نومیر د خپل کتاب اهمیت بیانوي بالفاظ دیگر. دی کتاب کې کما نحو ذکر ده، دغه نحوی اهمیت بیانوي تر فصلون پورې. نوی بدا پویشا ارشدک الله تعالی، الله جل شانه دې ستا رهنمایي وکړي، تا ته دې الله پاک نیغ لاره وښیي. ارشد ماضي صيغه ده، خو ماضي صيغه چې کله دعا په مقام کې به معنی خلق د مضارع کوي، الله دې په آینده کې تا ته نیغ لاره وښیي. که این مختصر است مضبوط در علم النحو. درې خبرې کړې دي. اول خدا وایي چې دا مختصر کتاب دی، په علم نحو کې لیکل شوی دی. نو یو نوی طالب العلم چې د درې خبرو خیال وساتي، هغه ته به درې فایدې کېږي. وایي دا یو مختصر کتاب دی او د نحو په علم کې لیکل شوی. نو ما تاسو ویل حقیقت کې کتاب اهمیت بیانوي. نو درې فایدې به ورته میلاو شي که نوی طالب علم چې دی هغه د درې خبرو خیال وساتي. یو نوی طالب العلم د درې خبرو خیال وساتي، هغه ته به درې فایدې میلاو شي. یو دا چې مفردات لغت زده کی، حفظ کی، او دویم معرفت د اشتقاق، مصدرونو نه دا صيغې څنګه راوځي، اشتقاق څنګه کیږي، او دریم د علم صرف کمی مهمه مسلې دی غزه کی. اول نمبر نوې طالب العلم چې د لغت کم مفردات دي، یعنی د یو لفظ لغوي څه معنی ده داس د کی، او دویم معرفت اشتقاق طریقې و پیژني، او دریم د علم صرف کم مهمه مسلې دي، اهم مسلې غزه کی. نو د دې درې خبرو نه پس باغه ته درې فائدې ملاوي شي. یو دا چې د دوو کلماتو ترمنځ کم ترکیب دی، دغه کیفیت به ته معلوم شي، آسان بشي. مثلا دو کلمې یو ځای کو مرکب کوي، مفید کلام به کې غیر مفید به، مفید کې به جمله اسمیه کې فعلیه به وي، غیر مفید کې به کم وي. یو فائدہ ورته دا ملاو شي چې د تبع په عربی ژبه کې کیفیت د ترکیب آسان شي. او دویم جلتی سره بده طاقت ملاو شي د معرب او د مبنی پیژندلو، د اعراب او د بنا د پیژندلو طریقه به ته جلتی سره معلوم شي. او دریم نمبر عبارت ویل به ته آسان شي. ما تاسو ویل په دې ځای کې مصنف چې د خپل کتاب اهمیت بیانوي، خصوصا کما نحو نحمیر کې لیکل شوی د هغې اهمیت بیانوي. نوی شکل یو نوی طالب العلم د دریو خبرو خیال وساتي. یو دا چې مفردات لغت زده کی، یو لفظ دی د دې معنی څه ده، لغت کې رقم معنی د پر استعمال یو دا زده کی. دویم معرفت اشتقاق، یو لفظ نه نوري صيغې څنګه راوځي دا زده کی، دا نور علوم کار دی. او دریم نمبر د صرف کمی مهمه مسلې دی غزد کی. نو درې فائدې به دې سلیده کیږي دې نوي طالب العلم ته.
اوله دا چې د عربی ژبه کې کم د ترکیب کیفیت دی دا به ته معلوم شي ترکیب په کوم کیفیت راځي کلام مرکب څنګه جوړیږي دویم دته به د معرب او د مبني معرفت په جلتۍ سره وشي جلتۍ سره به دا پیژنې چې دا معرب دی او دا مبني دی او دریم عبارت ویل به ورته آسان شي په دې باندې به ورته طاقت میلاو شي پوه شولئ وګورئ د لکشان اما بعد بدان پوه شه ارشدک الله تعالی الله جل شانو دیتا تا نیغ لار رهنمایي کی لار دې درته آسان کی که این مختصر است دا یو مختصر کتاب دی مضبوط در علم نحو لیکل شوی دی په علم نحو کې که مبتدی را بعد دې ځنه خبره وسکي که مبتدی را چې نوې طالب العلم د نحوی اغلا بعد حفظ مفردات لغت پس دین چې غیات کی مفردات د لغت عربی ژبه ده دغه د دې لفظ سمانه د دې سمانه د دې سمانه د آیات کی او معرفت اشتقاق او پس بجندل د اشتقاقنا الفاظ د مصادر نه څنګه روزي د آیات کی وضبط مهمات تصریف او پس د دین چې ضبط کی یاد کی هغه مهم مسلې د علم صرف معلومیږي علم صرف مقدم دی نحو معنی اول به د غیادي نه دا درې کار چې وشي درې فائدې به وسته ملاويږي نو ی به آسانی بے کیفیت ترکیب عربی راهنمایت په آسانی سره بدته هغه کیفیت د ترکیب عربی چې دی راهنمایت هغه کې به تلار معلوم شي پوه نه شولې نو په اسانه طریقې سره به لار اوموندي د ترکیب عربی د کیفیت وبزودی در معرفت اعراب و بنا او په جلتۍ سره به ورته معرفت د اعراب او د بنا او په جلتۍ سره به ورته په معرفت د اعراب او د بنا کې طاقت میلاو شي طاقت میلاو سره روان دي و سواد خواندن او عبارت په جندل پدې کې به وتا توانای د حد د طاقت میلاو شي د لبه طاقت ورکی پوینه شولې به توي با آسانی بی کیفیت ترکیب عربی راهنمایت په آسانی سره با په کیفیت ترکیب عربی کې د تلار میلاو شي لار به تداوخی د غدری کار کړي وبزودی در معرفت اعراب و بنا ابو جلتی سره په معرفت د اعراب او د بنا کې وسواد خواندن او په عبارت ویلو کې ورته توانایی د حد طاقت ورکی هغه درې کار چې وشي کنه نو دا درې فائدې بدته ملاو شي بتوفیق الله تعالی وعونه دار سبد الله جل شانو په توفیق سره دغه په امداد سره بوي اوس به دا کوم عربی متن دی دا بلګو وایو صحیح ده کنه ما ول دواړه به وایو ځکه نن سبا دواړه ویل کیږي تاسو سره خدای عربی ولا کتاب نشته کنه دا نن سره وړي ښه هغه مدرسو کې نن سبا وفاق د طرفه حکم داري چې تاسو فارسی کې پڑھاو یا عربی کې نو دا مقصد دا چې موږ ته دواړه طریقې زده شي ښه وزوک شي وتا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين دا خسر پزړه دا اما بعد اعلم ارشدك الله تعالى بدان معنی علم کړی دا پوهاشا الله پاک دیتا تا صحیح لار الله پاک دیتا په صحیح لار روان کی ان هذا مختصر دا یو مختصر کتاب دی مضبوط فی علم النحو ضبط شوی لیکل شوی دی په علم نحو کې وسرذ فإن المبتدئ اغنوی طالب العلم بعد حفظ مفردات اللغة ومعرفة الاشتقاق وضبط مهمات التسریب وی پست حفاظت پست حفظ د مفردات لغتنا پست پیجندلو د اشتقاقنا پس د ضبط د مهمات تسریبنا
د دې درې کارونو نفس درې فائدې يسهل عليه اسانی کې په بد باندې کیفیت ترکیب العربیه کیفیت د ترکیب عربی یو يتمكن به سريعا على معرفة الإعراب والبناء قدرت به تملاویږي جلتی سره په جندلو د اعراب او د بنا کې والقراءه او په عبارت ویلو کې دغه وو قوت ملاویږي وهذا بتوفيق الله تعالى وعونه پوهنه شولې په اوس غوښشي جی تر اوسه تاسو د سی وګڼئ چې زیتی خبرې اوس مقصود شروع شو امنګ ان شاء الله روزانه به کتاب رمات کو د دې ځنه د اوس کم ځنه شروع کو فصلنا دی اول فصل کې زمنګ مصنف څه ذکر کړی زی مختصر وایم او اخر کې به دوباره به رمات شو اول نمبر د لفظ مستعمل تقسیم کړي دوا اقسام ته چې یو ته مفرد ویل کیږي یو ته مرکب یو دویم نمبر مفرد درې اقسام یې ذکر کړي دي سره د مثالونو اسم فعل حرف دوا به دریم نمبر د مرکب تعریف کړي مرکب تقسیم کړي تعریف کړي دي او څلورم نمبر به د مرکب دوا اقسام ذکر کړي دي باغی کې کم مرکب مفید دي دغه تعریف مرسله کړي دي ان تاسو د سیو غړي چې څلور غټي خبرې پکې ذکر دي راځي تفصیلا به وایو اخر کې به به راشو اوله مسله دا د مولوی چې لفظ چاته ویل کېږي د لفظ تعریف کو نو لفظ خپل لغوي معنی دا وشتل پنکنا رمي او په اصطلاح کې لفظ ویل کېږي ما يتلفظ به الانسان هغه شی چې انساني د خلې نه وباسي کلام پیوږي قليلا كان او كثيرا لګوي کډیر وی یو حرف وی یو کلمه وی پورا کلام وی بهر حال دې تسویل کیږي کلام لفظ ویما لغت کې لفظ ویل کیږي وشتلو ته ارم یې او په اصطلاح کې ما يتلفظ به الانسان هغه شی چې انسان په تلفظ وکي قليلا كان او كثيرا لګوي او ډیر وی د مولوی صاحب د لفظ تعریف شو به لفظ په دوه قسم معنی دي یو لفظ مستعمل ویل کیږي بل غیر مستعمل لفظ مستعمل هغه لفظ ویل کیږي چې هغه د یو معنی د بار وضع شوی او یو معنی کې خلق استعمالوي پوه نه شولې لفظ مستعمل هغه لفظ ویل کیږي چې د یو معنی د بار وضع شوی یو معنی کې خلق استعمالوي لکه پکې ولګوا دا یو لفظ دی یو معنی د بار وضع شوی دی او خلک استعمالي اوبرا وړه کینا پاڅه لاړشه راشه نرسي به منګ دې ته عام طور باندې په دینور کتابونو کې لفظ موضوع ویلې کی لفظ موضوع وایو لفظ مستعمل ته لفظ موضوع وایو هغه لفظ چې هغه د یو معنی د بار وضع شوی یو معنی کې استعماليږي د دې په مقابله کې دویم لفظ دی چې هغه د یو معنی د بارنۍ وضع شوی دا په یو معنی کې نه استعماليږي لکه لاندې لیکلي دی هي شکل کې جسق یعنی دا یو لفظ چې موږ نه استعمالو دا غي څه یو معنی نه نو به غي تسویل کېږي لفظي غیر موضوع لفظ غیر مستعمل برحال تعریف د لفظ مکړلو به دوا اقسام مول ذکر کړه مستعمل موضوع داغي تعریف هم کو غیر مستعمل غیر موضوع داغي تعریف هم کو یا شوی وای کنه نو ته وګورئ عربی عبارت بچ کلم دا پورا کو به پیراشو سید بدان پویشا کلفظ مستعمل نن د لفظ تعریف کړي ونی د مستعمل کړي دي دوه قید ولګیدل یو لفظ یا دو موضوع مستعمل نو ویلو شروع کې درته چې د لفظ مستعمل دوه اقسام دي یو ته مفرد ویل کېږي او بل ته مرکب دا ډایرکټ د دې خبره کوي لفظ مستعمل په دوه قسمه دي مفرد او مرکب ولی په دوه قسمه دي وجه حصر سره دا وجه حصر چی کنه د ذهن کې کینه وی قاعده ده او دا صرف د نحوی یا د منطق نه د هر علم قاعده ده وجه حصر
دا دلیل وی دلیل په دې خبره کې چې د اقسام دومره ولې دي لکه دلته دوه دي دوه ولې دي درې دي درې ولې دي که کوم ځای کې پنځه پنځه ولې دي نو وجه حصر د اصل کې دلیل وي په تعداد د اقسام باندې نو اوس دلته د لفظ مستعمل دوا اقسام مفرد او مرکب ولې دي جواب لفظ بخاری نه وي یا به د یوې کلمې نه جوړ وي یعنی یوه کلمه به وي یا به د دوه کلمو د دوو نه زیاتو نه جوړ وي نو که لفظ یوه کلمه وي نو بس به مفرد دی او که دوه کلمو یا د زیاتو نه جوړي نو مرکب دی بل صورت نه جوړیږي نو به د حصر خلک ګڼ اقسام ذکر کوي ښه خو پرېږدئ نو وایي بدان پوه شه که لفظ مستعمل در سخن عرب لفظ مستعمل بجب د عربو کې بر دو قسم اس په دو قسم معنی دی مفرد و مرکب یو مفرد دی بل مرکب دی تاسو پوه شولې مولوي صاحب بهرحال لفظ تعریف هم وکړلو بیا ورپسې د لفظ دوه اقسام مستعمل غیر مستعمل د هر یوه تعریف هم وکړلو اوس دریم نمبر کې موږ نه اوس تفصیل کې یادومه په دریم نمبر کې موږ د لفظ مستعمل دوه اقسام بیان کړه مفرد او مرکب ته مشکل خو به نه که نه څلورم راځي د مفرد تعریف کو مفرد چاته ویلی کېږي نو مفرد تعریف صاحب د کتاب کړی دی چې ځان له یو لفظ په یو معنا باندې دلالت کوي یو کلمه ځان له بځان له یو معنا باندې دلالت کوي لکه زید د زید په ذات دلالت کوي موبایل په موبایل باندې دلالت کوي چشمې په چشمو ټوپۍ په ټوپۍ دلالت کوي دې مفرد ته موږ عام طور باندې کلمه وایو تعریف هم زده کړلو کتاب کې څه تعریف کړی دی چې ځان له یوه کلمه په یو معنا باندې دلالت کوي دې ته ویلی کېږي مفرد دې په مقابله کې ما ویل مرکب دی چې هغه دوه کلمو نه جوړ وي بیا په یو معنا دلالت کوي یا زیاتو کلمو نه جوړ وي بیا په یو معنا دلالت کوي نو موږ دې مفرد ته کلمه وایو نو راځي تعریف یې کوو بیا چې د کلمې کوم عام تعریف موږ کتابونو کې کوو هغه به ورسره وکړو نو وایي مفرد لفظي باشد هغه لفظ ته ویلی کېږي تنها چې ځان له دلالت کند بر یک معنا دلالت وکي په یو معنا باندې و آن را کلمه ګویندې ته کلمه ویلی کېږي مولوي صاحب منګه په کافیه یا هدایت النحو جامی کې د کلمې به تعریف کوو لفظ وضع لمعنى مفرد مفردا مفرد یادم شي کنه نو څلور اجزا پکې جوړ شو کلمې تعریف کې څلور اجزا هغه لفظ ته ویلی کېږي یو چې وضع شوي وي معنی مستعمل وي دوه لمانند یو معنی دپاره که درې اجزا ته جوړ کړئ ښه هغه لفظ ته ویلی کېږي یو جز چې وضع شوي وي معنی مستعمل وي دوه جزه لمعنن مفردن د یو معنی دپاره داسې معنی چې مفرده معنی نو څو اجزا شو تعریف کې درې اجزا نو دا د کلمې او د مفرد تعریف شو ورسېدلې بي بهرحال زموږ نن درس کې موږ تفصیلا څلور خبرې وکړې تعریف د لفظ تعریف د او بیا تقسیم د لفظ د لفظ دو اقسام ہوتا بیا دریم د هر یو قسم تعریف څوم وکړلې یو تعریف د لفظ وکړلو بیا هم دو اقسام ذکر کړل او د هر یو تعریف وکړلو لفظ مستعمل غیر مستعمل بیا دریم د لفظ مستعمل هم دو اقسام ذکر کړل مفرد او مرکب او څلورم نمبر کې دلته د کلمې تعریف وکړو یاد نشو پنځم نمبر تفصیل کې پنځم نمبر د کلمې درې اقسام دي یو ته اسم ویل کېږي یو ته فعل یو ته حرف صاحب د کتاب بس صرف دومره ذکر کړي دي سره د مثالونو تاسو وګورئ څه وایي وکلمه بر سه قسم کلمه به درې قسمه معنی ده اسم چون رجل فعل چون ضرب اسم لك رجل شو فعل لك ضرب شو حرب چون هل حرب لك چی حل شو بس دومره خبره کړې ده موږ به مولوي صاحب داسې کوو چې د درې واړو اقسامو منځ کې به وجه حصرم بیان کو درې ولې دي او به دویم نمبر د هر یو قسم به تعریف هم وکړو پوه نه شوئ پې
راځي اولی تعریف کو رستو به وجه حصر بیان کو د کلمې درې اقسام دي اسم فعل حرف اول بګره اسم لغت کی اوچتوالی ته ویل کیږي سمون نه مشتق دی په معنا د بلندۍ او به اصطلاحي تعریف د اسم د هغه کلمې ته ویل کیږي یو جز تاسو چې کوم اجزا جوړوم کو بدی طریقه تاسو یاد کړئ ان شاء الله فایده به کیږي ښا به اجرا کو د خیر سره به اجرا کې مونږ وایو اسم دی ولی اسم دی نو ته به دغه طریقه معنی وي ځکه چې کلمه د هغه کلمې ته ویل کیږي چې دلالت په معنا باندې کوي چاته نه محتاجه دلالت په مستقله معنا باندې کوي دوا او د دریو زمانونو یو زمانه سره تعلق هم نوي درې اسم په تعریف کې څه اجزا شو هغه لفظ ته ویل کېږي یو هغه کلمې ته ویل کېږي یو چې دلالت په مستقله معنا معنی کوي یعنی په معنا کولو کې چاته نه محتاجه او د دریو زمانونو یو زمانه سره تعلق هم نوي زمانی درې دي تاسو ته پته ده یو ماضی د تیر شوی زمانہ یو حال له موجوده زمانہ یو استقبال له آینده زمانہ ندی کې د چا سره تعلق نه لکه زید کلمم دا مفرد ده او مستقله معنی د زید بذات دلالتم کوي او د دریو زمانونو یو زمانه سره تعلق هم نشته زده شو کنه دیم نمبر د فعل خپل معنا د کار اصطلاحي تعریف هغه کلمې ته ویل کېږي یو جز التم ویلو کنه مستقله معنا باندې دلالت کوي دویم جز التم ویلو معنا دا ده چې معنا باندې دلالت کول کې چاته نه محتاجه دوا دریم د دریو زمانونو یو زمانه سره تعلق وي پوه نه شولې پی نو التم درې زودلتم مثال لکه ضربا نو کلمم دا بغیر د ضمیر یادوما مفردم دی معنا معنی دلالتم کوي وهل دریو زمانونو یو زمانه سره تعلق هم دی ماضی دا شان یضربو مضارع سره وشي پیږي پکان دریم نمبر د حرف د تعریف کې درې اجزا هغه کلمې ته ویل کېږي یو جز چې په مستقله معنا باندې دلالت نه کوي او د دریو زمانونو یو زمانه سره تعلق هم نه پوه نه شولې به لکه هل قد کلمم دا هغه کلمې ته ویل کېږي مستقله معنا دلالت نه کوي څه معنا دې سره د اسم یا فعل نه مرګره کړي معنا نه ور کوي او دریو زمانونو یو زمانه سره تعلق هم نشته پوه نه شولې به وسره شی به اسم تعریف کې هغه کلمې ته ویل کېږي جنس ته فعلم کلمه ده حرفم کلمه ده ټولو ته شامل شو مستقله معنا باندې دلالت کوي دې سره د حرف بار شوغه نه کوي دریو زمانونو یو زمانه سره تعلق نه دي سره د فعل بار شو هغه وی فعل هغه کلمې ته ویل کېږي جنس ټولو ته شامل شو تعریف کې جنس پکاري جامعیت پیدا کیخه جامعیت بدانور فصلونه دي مستقله معنا باندې دلالت کوي حرف به بار کو د دې رباري د فصلونه چې منعیت هم کې پیدا شي اضطراد او انعکاس ورته وي دواړو ته مخکې او د دریو زمانونو یو زمانه سره تعلق وي سمې بار کو حرف هغه کلمې ته وي په منزله د جنس مستقله معنا باندې دلالت نه کوي اسم او فعل دواړه اعتبار شو زمانو سره تعلق نشته دې سره څوک نه بار کوي برحال فعل مخکې نه بار شوی دی پوه شول به چنانکه در تصریف معلوم شده است و دا بتاست په علم صرف کې معلوم شوی راځي عربی عبارت وایو وس
اعلم ان اللفظ المستعمل في كلام العرب على قسمين. ما ویلیو کتاب والا چې کوم خبره کوي کنه هغه دو اقسام د لفظ مستعمل بیانوي، مفرد او مرکب، او به د مفرد تعریف کوي داغي درې اقسام سره د مثالونو بیانوي. بس دومره وکنه ان اللفظ لفظ چې المستعمل هغه لفظ چې کوم مستعمل له موضوع لفظ فی کلام العرب علی قسمین، په کلام د عربو کې دا بدو قسمه دي، مفرد و مرکب. نور خبرم کړي وکنه فالمفرد مفرد لغوي معنی مولانا وکړي خپل معنی د افراد ځان لواله، اصطلاحي تعریفي هو لفظ دا لفظ ته ویل کیږي. لفظ مقسم دی نو دا تعریف کې قانون دیکھا تاسو په منطق کې ویلي هر مقوم د عالی چی کنه مقوم د سافل وی، نا لفظ ته ویل کیږي یو دل علی معنی واحد چې دلالت کوي په معنی واحد معنی دوا، او منګل تر کافی تعریف کړي کلمه یو جز لفظ یو جز وزیا دو جزء لمعنى مفرد دري. ويقال له الكلمة كلمة مرتبه لكيږي، وهي على ثلاثة أقسام دري أقسام دي، اسم مثل رجل، وفعل مثل ضرب، وحرف مثل هل. پوهشلی بي راځي یو شبات شوبه بسکو وجه حصر سره د اسم د کلمې د مفرد لري اقسام ولې دي څلور پنځه دو ولې نه دي. نو صاحب د کافی وجه حصر بیان کړي لانها کلمه اما ان تدل على معنى في نفسها، یا په معنی مستقله دلالت کوي او لا يبين کوي کني نو بس حرف دي الثاني الحرف کوي خالی بنوي مستقله معنی چې دلالت کوي خالی بنوي. اما ان يقترن باحد الازمنه الثلاثه او لا، یا به د دریو زمانونو یو زمانه سره تعلق وي، یا نه کوي فعل دی او کوي نو اسم دی. مصدام معلومه شولا. برحال مول اخر کې به اجمال وایو کوم چې کتاب ذکر کړي په دې فصل کې صاحب د کتاب د لفظ مستعمل ډایرکټ دو اقسام ذکر کړي، مفرد او مرکب یو ذهن کې کېنه وای. طالبانو ته چې به بڑاوي بده طریقه ورته یادېږي ښا. دویم د لفظ مفرد تعریف کړي دی به داغي درې اقسام سره د مثالونو ذکر کړه. بس دا دوه خبرې موږ وکړې، باقی تفصیل کې موږ د لفظ بیل بیان وکړو، تعریف به داغي دوه اقسام سره د تعریفونو نم بیل بیان کړه، بهم د لفظ مستعمل دو اقسام بیان کړل درې، بهم پکې د کلمې او د مفرد تعریف کو څلور، بهم داغو درې اقسام سره د تعریفونو سره د مثالونو سره د وجه حصر نه بیان کړه پنځه. پوه شولې بیگانه نو ما موږ به روزانه ان شاء الله اجرا کوو دم دي کلیو ښا. نو اوس مختصر یو څو ټکي واورئ لاندې د عربی عبارت کې شته. یا تاسو دا خطبه راوړو یغی کی خطبه مو ویل الحمدلله ویلی وکنه نو ګوري ال مولوی صرف ال چې ده کنه دا لفظ دې ځکه ما يتلفظ به الانسان دې ته چې داوا کې کنه ور سره به تعریف کې دا به دلیل ښه دا به حجت ور بسې په دې طریقه به اجرا کوي ان شاء الله ور سره بل دی ګبا ال لفظ دې کنه جی لفظ دې ولی ما يتلفظ به الانسان. دویم او دا طریقه د حدیث نه ثابت راخه سوال جواب په دې طریقه باندې ویل. حدیث جبريل وتا سویلی جبريل علیہ السلام مشکات کې ول حدیث ته. بهرحال حرف دې ال لفظ دې ذکر ما يتلفظ به الانسان. لفظ بدو قسمه موضوع غیر موضوع، مستعمل غیر مستعمل. دا جی مستعمل له ول خپل معنی لري، دا ال خپل معنی د څلور قسمه دي. استغراق معنی دا، جنسیت معنی دا، احد خارجی دے کہ احد ذہنی معنی دا دیر بار مستعمل دے پدې مانونه به یو معنی کې مستعمل دے. د لفظ مستعمل شو. لفظ مستعمل په دوه قسمه مفرد او مرکب جی. دا مفرد دے ولی تعریف به وکي ځکه یو کلمه د ځان له یو معنی دلالت کوي. به مفرد لري اقسام دي، اسم فعل حرف دا پکې کم دي، دا پکې حرف دی جی ولی ځکه کلمه دا ښا
مستقله معنا باندې دلالت نه کوي ټیک شو دریو زمانو نه یو زمانه سره تعلق نه دی تعریفونه به ور سره کوو موږ چې دغه شان اجرا کوو هر لفظ هر وخت تعریف کوو عبارت فوق یاد شي ان شاء الله پوه ورپسې لفظ یې مو حمد دام لفظ ځکه ما يتلفظ به الانسان دوا اقسامو کې مستعمل له ځکه معنی د یو خاص معنی د بار وضع شوی دی باقي کې مستعمل له به دوا اقسامو کې مفرد دی ځکه ځان له دلالت په یو معنی کوي به دغه بدل اقسامو کې اسم دی ځکه کلمه ده مستقله معنی دلالت کوي زمانه نه دریو زمانو نه یو زمانه سره تعلق نشتا دا طریقه به چې موږ د اخیره پورې چلو ان شاء الله کنه هر ټکی به د خیر سره کتاب اخیری تر سوخه نو اوس موږ دومره ویل بس وکونو مرکب هم نه دی ویلې کني اوس به مغه ویلې پوه شئ کوشش وکوي ځان شپږ نیمه بجول را رسوي سیدا